اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم 14 نومبر دی د وزیر اعلی راتلل متوقع دي د کارکنانو چې کوم لیډرشپ دی په هغه کې د انتهایی درجې جوش و خروش او د استقبال دپاره هغه ګهماګهمي په نظر راځي د وی سی 40 سیوی د چیرمن محسن خان حاجي صاحب څخه ولاړ یم په دې حوالې سره د دې هلې ځلې د تیرې هفتې راسي ډېرې زیاتې ډاینامیک دي یو قسم لا په کوششونو کې دی چې دا جلسه کامیاب جوړه شي اصل وجه دا د جلسه خو یقینا کامیاب دا ده چې که موږ فکر وکړو نو تر دې دمه پورې په ګوتو باندې شمارل شي چې کم اعلی حکام باجوړ ته راغلي دي خو زمونږ چې کوم د پی ټی آی مشران دي نو هغه وختن په وختن باندې راځي زمونږ دادرسي کوي زمونږ تپوس کوي زمونږ خیر خبره لي نو سی ایم صاحب هم را روان دی نور چې کوم د پی ټی آی لیډرشپ دی هغه هم راځي د دې دپاره چې دی د حاجي محسن خان صاحب نه به تپوس کوو چې په دې اړه باندې د هغوی څه خیالات دي لکه مطلب څه کول دي چې سی ایم صاحب نواز درتي ته را روان دی چې موږ داسې څه وکړو چې هغه خوشحاله لاړ. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه سرجي. اول خو وزیر اعلی صاحب ته موږ په خپله باجوړ درانه خاوره باندې ویلکم کوو او په خیر راغلی ورته ووایو. دویمه دا ده انشاءالله دا جدوجهد چې کوم دی دا د امپورټډ حکومت خلاف دی. د ملک کې د 70 سالو نه چې کوم حالات روان دي هغه ټولو ته ښکاره دي او هغه به اوس په دې عمران خان صاحب باندې چې کومه حمله وشوله په هغې ټولو ته ښکاره شو ځکه هغه سابقه وزیر اعظم دی او اوس په پاکستان کې ټول نه غټه پارټي د هغه ده او د هغې پایار نه قبلیږي نو هغه به اکثر دا ویل چې را زه داسې حکمراني غواړم چې را د طاقتور او د غریب سره یو شان سلوک کیږي خو هغه زموږ په پاکستان کې نشته دی. انشاءالله دې خلاف موږ را پاڅېدلي وو ازادي لانګ مارچ دپاره کو اسلام آباد ته تګي دا خو زموږ وزیر اعلی دلته راځي د دې دپاره الحمدلله په باجوړ کې دومره 200 خروش موږ دې ورکړي نو موږ خپل هر سړی لګی دی خپل منډه وایي دا څو ورځې وشولې چې را دا هر سړی په دې خوشحالۍ کې دی چې زموږ مشر راځي انشاءالله لانګ مارچ دپاره موږ امید لرو چې دې نه به ډېر زیات خلک راوځي د ازادۍ هر سړی غواړي کو هغه هرې پارټۍ سره تعلق ساتي خو بس هر سړي ځان غلی کلی دی نو زموږ امید دی انشاءالله چې موږ ته به د ازادي میلاویږي. یقینا یو خو داسې چې نظریاتي کارکوني د یو پارټۍ سره د هغه د کلونو نه تړوني هغه خو څه مجبوریانې سیاسي د هغه په وجه باندې داسې قسم سټرګلز او هلې ځلې نشي کولی خو چې کوم نیوټرل دي غیر جانبدار خلک دی چې د هغوی د پارټۍ سره تړون نشته دی نو یقینا چې هغو هم پکار ده چې په دې حقیقي ازادۍ مارچ کې بھرپور شرکت وکړي د دې په حوالې سره چې کوم نیوټرل خلک دی د پارټیانو سره تعلق نشته دی د هغوی دپاره څه پیغام لرئ؟ د هغو دپاره دا پیغام دی چې موږ پاکستان ټول عمر غلامۍ عمر تیر کړی دی په هغه باندې نیوټرل هم پوهېږي او دا کوم چې مقصد اوس خو الحمدلله داسې ته ډېر خلک و چې د نورو پاړو سره تعلق مو کارکون د عمران خان سره چې کوم حادثه وشوه نو غونډو خلکو ته ښکاره شوله چې زموږ پاکستان کې څه روان دي نو د هغو نه دا ریکویسټ دی چې د خپل مستقبل د خپلو بچو دپاره زموږ سره انشاءالله په دې لانګ مارچ کې حصه والي او د خپل ملک چې کوم دی د غلامۍ نه آزاد کړي. یقینا دا و د وی سی 40 چیرمن محسن خان صاحب خبرو د خلاصه او مطلب دا چې داسې یو لیډر چې هغه په ټوله دنیا کې منلی شوی او د هغه جان محفوظ نه دی نو د دې مطلب دا دی چې زمونږ ملک زمونږ دا وطن چې دی نو دا د یو مافیا په نرغه او په قبضه کې دی تر څو پورې چې د دې نه ازادي نه ترلاسه شوي تر هغه دمه پورې به دا ملک دغه شانې مقروضي او دغه شانې د نورو به غلامي او غریب به غریبتر او امیر به امیرتر جوړیږي انصاف به نه عادل به نه او دغه شانې د یو شمېر ستونزو سره موږ مخامخ یو نو کو چرته د دې خلاف موږ راپانیسو نو یقینا چې دا موقع زموږ د لاس نه لاړه نو بیا داسې موقع راتلل مشکل دي. ډېره زیاته مننه.